د بل مذهب ټارګټ کې نو دا ګوره د چا مذهب په ټارګټ کې مونږ وکنه اسلام دا حق دین دی داسې وکنه خو دا به دلیل سوی کنه اوس داسې چې زه ووایم چې اسلام حق دین دی او دا بت پرست چې دي کنه دا د نه سړي زامن دی او کنځل او بدرت او ما څه دلیل نه نو هلته به هغوی ما څه لانجه کوي که نه به جنګ به کوي که نه به نو لهذا زه به دلیل وړاندې کړم هغه د دلیل په میدان کې پل کړم بیا که هغه لانجه کوي هغه د هغه خپله کمزوري ده اوس کافر به که زما اسلام غلط ثابتوي او خپل دین صحیح ثابتوي نو هغه به خپل دلیل راوړي ما به پل کړي که زه پل نه کړم خو د هغه دین غلط شو خو که زه پل کړم او بیا هم زه لانجه کوم خو بیا به زما خپله غلطي کوم نو لهذا د مذهب ټارګټ کول به د دلیل په بنیاد کې د چا مذهب به چیړي خو د دلیل په بنیاد به اوس دلیل نه نشته دی یا دلیل نه شته خو هغه نه مني دلیل شته دی کنه خو هغه نه مني نو بیا هم چیړل نه کوي قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي د مشرکین به چې کله به قرآن کې آیت نازل شو او یا به مسلمانانو د مشرکینو په بوتانو پسې خبره وکړله نو هغوی به راولګېده او د الله په خلاف به کنځلې کوي د الله په خلاف به بېهوده اشعار جوړول کنه او د الله په خلاف باندې به بېهوده خبرې کولې الله رب العالمین وفرمایل چې ای مؤمنانو لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم تاسو د دې کافرانو دغه خدایانو ته کنځلې مکوئ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله تاسو د کافرانو خدایانو ته کنځلې بدرد مه وایئ هغه خو اسم ناحقه دي اسم باطله دي مونږ ته پته چې باطله دي خو هغوی داسې نه مني نو چې نه مني نو فیسبوا الله عدوا بغیر علم هغوی به بغیر د دلیل نه ستا په خدای پسې کنځلې وکړي ستا چې کوم حق خدای نه په دلیل سره ثابت دی هغوی به د خپل بېدلیله خدای په دفاع کې ستا په حق خدای پسې کنځلې وکړي بد رد به وایي نو الله رب العالمین فرمایي لا تسبوا الذین یدعون من دون الله هغوی ته بس کنځلې مه کوئ داسې پرېږدئ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر نو اوس چې ته د چا د مذهب بېعزتي کوې او کنځل او بد رد نو لهذا لانجه به راځي که نه به راځي نو چې لانجه راغله خو په دغې لانجه کې خو به مړي کېږي که نه په جنګ کې خو یې ګوړې نه ایښتی شي مړي به کېږي نو چې مړی وشو خو دا بدامني شوه دا څلورمه وجه ده چې بدامني جوړېږي